مدرسه نه جوړیږي چې مدرسې له تا عزت نه دی ورکړی که تا عزت ورکو بیا د امام رازي رحمت الله علیه خبر را یاد شوه پته نه لګي څو کره دې مې دا قصه وکړه زه به دویم ځل خبر او به درېیم ځل نه کوم ما ته ځان لرې ښکاري او بیا خبر را یاد شوه امام رازي رحمت الله علیه د جمعې مانځلی نه راتلو او بادشاه سلامت راغی امام رازي ولې نه راځي جمعې مانځله وایي ځکه نه راځي حضرت وایي هغه وایي زه نه درځم د جمعې مانځله زه به هله درځم چې دا بادشاه سلامت دا په خپل اوبو باندې په خپل جسم باندې په خپل ځان باندې خپل ټانګه وتړي زما د کور مخې ته ودرېږي او زه به په هغه ټانګه کښېنم او جومات ته پورې بیا درشم نو بیا د جمعې خطبه به وکړم ګیلې کوم امام رازي ډېر لوی سړی و څنګه سړی و تاسو ته پته شته په هغه زمانه کې به د بادشاه سره 50 کسان د پروټوکول لپاره ایز ا ګارډ ګرځېدل د حفاظت لپاره به سره 50 کسان و د امام رازي رحمت الله علیه سره به 200 او 300 کسان ایز ا ګارډ ګرځېدل دونه عزت د امام رازي رحمت الله علیه او هغه بادشاه ته څه وایي بادشاه ته وایي که ټانګه دې په ځان پورې وتړل رالې خو ټیک ته او که ټانګه دې په ځان پورې ونه تړل نیک هم د جمعې مونځ ځان لرې کوې بس هغه ته داسې خبره د بادشاه سلامت ټانګه ځان پورې وتړله یو مزدور او نوکر ورته وایي یو خادم او غلام وایي چې ماته یې پرېږدې بل ته یې ماته یې پرېږدې بل ته یې ماته پرېږدې وایي نه بادشاه امام رازي زمان ومغستې تاسو ته یې ولې پرېږدم امام رازي رحمت الله علیه په خپل اوږو باندې راوړو د جمعې مانځله د جمعې مونځ یې وکړو د جمعې مانځه نه بس امام رازي ته بادشاه سلامت وایي حضرت ما خو ستا په ژوند کې هره خبره منلې زه بادشاه یم خو بیا هم ستا هره خبره منم ستا د مشورې نه بغیر هېڅ هم نه کوم دا نن تا ما سره څه چل وکړو دا په کوم امتحان کې دې وغورځولم زما بېعزتي دې کول څه چل دی امام رازي رحمت الله علیه ورته وفرمیل سبا جومات ته راشه سبا به راته وښیم چې څه چل دی د دې خبرې جواب بدلې سبا زما والد صاحب وفرمیل دا خبره زه کوم په مخه زما والد صاحب د امام رازي جومات ما لیدلی دی وایي په ایران کې ما د امام رازي رحمت الله علیه جومات وایي یو یې که نه د یو څیز اوږدوالی یو د یو څیز پلنوالی همیشه پلنوالی چې دا کم یې چې نه د اوږدوالي نه تاسو ویلي دي که نه په میز کې ریکټینګولر کم شیپ چې دی په هغې کې صحیح موږ چې آبادي هم کوو د هغې یو طرف یو شان دي بل شان د هغې یو اوږدوالی د جومات یو د هغې پلنوالی کم یې اوږدوالی سیوی نو د هغې پلنوالی دونه سیوه زما والد صاحب وفرمیل چې زه د ګیټ نه روان شوم د حال د دروازې نه روان شوم او محراب ته تلم وایي چې محراب ته ورسم منبر وینم ډېر ساعت مزل مې وکړو هلته ونه رسېدم وایي بیا مې سوچ کړو هسې نه زلزلې شي راباندې دلته نو ایسته مې جومات پرېښود واپس ته هغې ته راغلو دونه غټ جومات د امام رازي رحمت الله علیه امام رازي رحمت الله علیه د سبا له بادشاه سلامت راغی او چې ویې کته په جومات کې ځای نه و ټول جومات ته خلکو نه ډک دی ولې چې څومره دنیاوي تعلیمونه وو که نه دنیاوي تعلیمونه د انګریز تعلیم نه د دنیا تعلیم څونه عصري علومو او دنیاوي علومو هغه خلکو یو طرف ته کېښوده د خلکو چې کوم پسه کې خلکو عزت ګڼو چې په دې څیزونو کې عزت دی هغه ټول څیزونه یې پرېښود خلکو خپل کاروبارونه پرېښود هر څه یې پرېښود او راغلې جومات کې ناست دي چا سره قرآن په لاس کې دی چا سره احادیث مبارکه په لاس کې دی چا سره فقه په لاس کې او چا سره د دغې څیزونو چې کوم فنون دي هغه په لاس کې او د هغې علم یې زده کوي بادشاه سلامت وایي دا دونه ګڼه شي ده امام رازي ورته وفرمیل پرونه پورې چا سره د دین اسلام او د هغې د تعلیمات او د هغې د علمونو د هغې قدر نه و خو چې کله نه تا زه په اوږه باندې راوړی یم جومات ته د خلکو په زړونو کې دونه قدر پیدا شوی دی چې خپل تمام کارونه یې پرېښودی چې اصل قدر او اصل عزت د انسان هغه په دین اسلام کې دی او د هغې په تعلیماتو کې دی دا دونه لوی عزت الله جل شانو د هغې خلکو ولې نصیبه کړو د هغې خلکو په زړونو کې څو قدر د قرآن او د سنت موږ قرآن او سنت وشرمول هر یو سړی که څوک قرآن او سنت زده کوي هم د روکړې دپاره یې زده کوي چې ما ته به په دې باندې څه میلاو شي زه به په دې باندې څه وګټم څه دنیا به هغه به پرې وګټم دا خو د ذلت هغه